अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उहिल्ला लकुम लैलतस सियामिर रफ़थु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम अल आया। व सुइला जाबिर इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु عن رجل نظر إلى امرأته في رمضان فأمنى من شهوتها هل يفطر؟ قال لا ويتم صومه. مصنف ابن أبي شيبة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان من بزرگان محترم مسائل رمضان کوس پر دریم روز ورځ کې زتا سو اټول حضرات ته خوش آمدید یم. نن به مونږه هغه شانو په حواله سره گفتگو کوم چې کوم شانو سره روزه متیږي یا نه متیږي. نو مونږه د مخکم ارز کړو چې روزه ستو ویل شي. روزه ویل شي درې شانو خپل ځان بچ کون. امبستری ته جما ازدواجی تعلق امبستری او کھانے پینے نه ځان ستن د روزه ویل شي. نو اول شی کوم دا جما امبستری ازدواجی تعلق کا یو کس کوم دا رمضان کې په هېره سره وته یاد نه و روزه ورته یاد نه و او خپل خځې سره کورواله او کوم بسری وکا نو فقها لیکلي د سره روزه نه ماتيږي. اور هم درانګه ک یو کستا یاد وو به هم بسری وکا نو بیا خو روزه ماته شو قضا په واجب تا او کفاره هم نه ادا کوي. یعنی 61 روزه و ټوټل نسی 60 روزه کفاره اور یو روزه کوم دا قضا په صورت کې ټوټل 61 روزه کفاره حوالے سے انشاءاللہ مخکې مسائل عرض کوم. اور کایو کس فقها لیکلي دي خپل خزر سره حکم نه صرف بوسو کنار وکړو اور دی په نتیجه کې هغه نه منی انزال فریغ نشو صرف بوسو کنار وکړو نو د سره روزه نه متي. لیکن فقها لیکلي دي روزه په وخت کې بوسو کنار کوون دا مکروه دي. هم درنګه کایو کس حکم د خپل خزر سره بوسو کنار وکړو پیاره وسره وکړو خو هم بستری ازدواجی تعلق قائم نکړو بار بار حکم دا غا فریق شو انزال وشو نو داسې صورت کې د روزه ماته شو قضا اور باندې شته لیکن کفاره اور باندې نشته. هم درنګي کایو کس حکم دا سړی خپل لاس سره حکم دا منی وبسي سمو کوم ته مو مسزنی نو دا کار خو صحیح نه ده جایز نه ده. لیکن کچا روزه په وخت د سیو کو نو روزه ماته شو قضا اور باندې شته لیکن کفاره اور باندې نشته. همدارنګه ک روزه په وخت کې چاته احتلام وشو نو احتلام سره هم کوم دا روزه نمتیږي روزه برقرار ده. همدارنګه ک یو کس کوم دا نه خو هم بستری کړی دا او نه خو بوسو کنار کړی دی پیارم نه کړی خپل کور ور سره هم امداسي کوم دا کور ور سره ناس تو خبرې کوله روزه په وخت کې شهوت له خبرې شروع شوه اور غته حکم دا انزال وشو فریق شو نو داسې صورت کې روزه ماته نه ده روزه نمتی کې روزه برقرار ده. همدارنګه کچېتا مطلب دا روزه په وخت کې چا ته غلط خیال راغلو یا غلط شی وکړو روزه په وخت کې غلط شی کتن یا غلط خیال وسن دا دینه خدان ستن پکار دي غچا سره داسې وشو او خپل لاس ما سينو لګولې غنه انزال وشو فریق شو نو داسې صورت کې کوم دا روزه نه ده ماته روزه کوم دغه برقرار ده. هم نه فقها لیکلي دي چې بعض اوقات روزه کې کوم دا کچانا مطلب دا سر راشي چاته خوان شهوت راشي او صرف معمولی غونته او بت نه وځي لایسداري وبو معمولی غونته ستغه په واجبانه لکه انسان یخ نشي ठंडा نشي نو داسې صورت کې کوم دا د سره روزه نه متي. او کچېره چانه او دونه ذاتی و دي څنګه سره شهوت انسان ختم شي او بالکل یخ شي ټنډا شي انسان
نو داسې صورت کې خو بیا ظاهره خبره ده که چا مثلا قصدن داسې وکړم تاسو ته ما عرض وکړو بیا دې سره روژه ماتېږي. اور همدارنګې بعض اوقات حکم ده خلک متیازې کوي که نه تشي متیازې، نو بعض اوقات هغه سپینې اوبه وځي، مثلا فقها ودي وایي، نو په هغه سره هم روژې کې څه فرق نه راځي، روژه نه ماتېږي. نو دا خو اول شی حکم ده هم بستري وه، هغه متعلق حکم ده مونږ مسائل عرض کړو. دویم شی حکم ده هغه ده کھانا اور پینا. نو یو مسله تاسو د ذهن کې وساتئ چونکه کھانا پینا په خولې سره کېږي، نو دا خوله نه د انسان ونخلو د دې ولا یو حکم ظاهر ده، یو حکم دې ته ظاهر حکم حاصل ده او باطن حکم حاصل ده. مطلب دې ته ظاهر جسم لکه څنګه عام جسم ده دغه ولا حکم حاصل ده. مثلا که یو شی مطلب ده انسان بار جسم باندې لګي مبو اچي، لکه څنګه بار جسم باندې مبو اچونه اصل لګونو سره دوايي وغیرہ لګونو سره روزه نه متېږي. همدارنګه که یو سړی خولې کې واچي خو حلق نه تیر نشي، نو دې سره روزه نه ماتېږي. نو دا د دې ولا حکم ظاهر جسم ده. اور فقها لیکلي دي خولې ته د باطن جسم حکم مسائل ده. کوم کس مطلب د خولې کې ثوکي دی او ثوکي تیرې کړي، اگر چې ډېرې جمع کړي وي، جمع کول نه دي په کار، فقها مکروه لیکلي دي روزه په وخت کې ثوکي جمع کول، لیکن که تیرې کړي د سره روزه نه ماتېږي. نو دې معلومه شو خولې ته د باطن حکم حاصل دی. که روزه ماتې دی نو بیا خو که دې ته مطلب ده دا مون ظاهر کې واچو بیا خو روزه ماتېږي، ولې بهر نه یو شی لاړو. لیکن فقها لیکلي دي چونکه خولې ته د باطن حکم حاصل دی، دی وجه باندې گویا کې دنه یو دنه نه یو شی یو ایسې نه بل ایسې ته دنه نه لاړو، نو دې سره روزه مطلب ده نه ماتېږي. اور همدارنګه فقها لیکلي دي روزه په وخت کې مسواک کون تر مسواک وي یا وچ وي خشک وي دواړو کون څه کوم ده جایز دي، دې سره فرق نه پریوځي. همدارنګه فقها لیکلي دي که یو ښځه مطلب ده شوهر څه کوم ده خوند بد مزاج وي اور غا سختی کوي، مثلا کې مالګه کم شوه یا زیاته شو ولې داسې وشو، نو هغه د فقها لیکلي دي چې کچېرغه مطلب ده سلن پخې نو مالګه چکولی شي، مالګه چکی اور بیا ډایرکټ خولې نه توکي واچي څه ذرات حکم دی غدن نه لاړ نشي. همدارنګه فقها حکم ده دا مسله نه کړی دا چې کچېره سره خولې کې اوبه واچي یا څنګه کې اوبه واچي پیزه کې، خو مبالغه پکې ونه کی، نو دې سره روزه نه ماتېږي. او کچېره چاور کې مبالغه وکړه اور اوبه نه مطلب ده لاړې څنګه طرف نه څنګه پیزه طرف نه حکم ده دا جوف معتبر سره بر احراس رفتار شته ده، یا همدارنګه خولې نه مطلب ده خره لاړې، نو کچېره روزه ورته یاد و نو به روزه دې سره ماتېږي. او کچېره چا روزه یې و روزه ورته یاد نه و او هم داسې مبالغه وکړه او بوتنه لاړې، نو به دې سره روزه نه ماتېږي. ولې چې دا دې داسې کار حکم ده سهون کړی ده، او سهون سره چې کار وشي نو سره روزه فقها لیکلي دي څه نه ماتېږي. همدارنګه فقها لیکلي دي کچېره بلا اختیار یو کس د خولې کې ګرد و غبار لاړو یا مکھی لاړه یا مچھر لاړو یا همدارنګه لوګای لاړو وغیرہ ذالک حلق نه دنه لاړو بلا اختیار دی په قصدن نه ده بوتله، نو دې سره روزه نه ماتېږي. البته کچېره چا مطلب د قصدن سو لوګای یا هم دا شان تیر کړو نو مې دې سره فقها لیکلي دي چې روزه حکم ده ماتېږي. همدارنګه که یو کس یو ښځه جړو وي نو جړو ګرد و غبار کچېره خولې نه لاړ شي نو فقها لیکلي دي سره روزه نه ماتېږي. باقي حکم ده سګرټ حکم ده، سګرټ کې څومره حلق نه لاندې لوګای زی، نو دې وجه باندې که سګرټ اوس روزه په حالت کې اوس کې نو دې سره روزه ماتېږي. باقي فقها لیکلي دي کچېره چا مطلب ده پان یا نسوار صرف خولې کې واچلو به ډایرکټ روبستو څه ذرات نه دنه لاړه، نو دې سره روزه نه ماتېږي. خو روزه په وخت کې مطلب ده داسې شی خولې کې کېږدون ډېر زیات دي نه ځان بچ کول پکار دي، ولې که یو ذره هم مطلب ده حلق نه لاندې لاړه نو اگر چې قلیله ولې نه وي نو روزه حکم نه ده به ماته شي. همدارنګه حکم د فقها لیکلي دي کچېره چا په خولې کې مطلب ده وینه جمع شوه اور غدا وینه حکم ده بهر تھوکا، نو دې سره مطلب ده روزه نه ماتېږي. او کچېره کم مقدار کې وا اور دنه لاړه نو دې سره روزه نه ماتېږي.
البته که چېرې هغه مقدار څه کوم دا زیات وي او حلق ذایقه محسوس کیږي نو به که چېرې هغه چا تېره کړه نو بیا فقها لیکلي دي سره روژه څه کوم دا متېږي. همدارنګې فقها لیکلي دي که چېرې چا په غاښونو کې یو شی خښ وي مطلب د ګوشت ټکړه وي یا بل څه ټکړه پکې غاښونو کې خښه شوه نو هغه په روژې په وخت کې که چېرې هغه تېره کړي نو که چېرې هغه کمه وي او تېره شي نو هغه سره روژه نه متېږي او که زیاته وي بیا روژه ورسره متېږي او کمې او زیاتې مقدار څه ده نو دا علما لیکلي دي چنا څه کوم ده چوله دا یا دینه زیات مقدار ولا شی څه کوم ده دا مقدار کثیر کې شامل ده که چېرې دونه شی وي چنې برابر چولې برابر یا دینه زیات وي هغه چا تېر کړو نو روژه متېږي او که دینه کم شی و غاښونو کې خښ و او چا تېر کړو نو دې سره فقها لیکلي دي چې بیا روژه څه کوم ده دا نه متېږي. نو دا تاسو سره ما مختصرا څه کوم ده د ازدواج تعلق جماع همدارنګه کانې پینې په حواله سره مختصر ما مسائل ذکر کو. الله تعالی دې ماته تاسو ته دین فهم او سمجھ نصیب کی اور په دې خبرو باندې په دې مسائل باندې متعامل کوو توفیق نصیب کی. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.